أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين د بیزاری اعلان دی د الله او داغه د رسول د طرفنا هغه مشرکانو ته چې تاسو ورسره وعده کړی وي فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين پس تاسو په ملک کې سلور میاشتې نور وګرځئ او یقین لرئ چې تاسو الله لرا عاجز کون کې نه یې او دا چې الله رسوا کون کې دې کافرانو لرا وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين د حج اکبر په ورځ ټول خلکو ته د الله او دغه د رسول د طرفنا عام اعلان دی چې الله د مشرکانو نه وزار دی او دغه رسول هم اوس کچري تاسو توبه وستلا نو تاسو د پاره بهتره ده او کو مخ مو واړو نو په شي چې تاسو الله لرا عاجز کون کې نه یې او اے نبی صلی الله علیه وسلم انکار کوونکو ته د سخت عذاب زیره واوروا بغیر د هغه مشرکانو نه چې داغوی سره تاسو معاهده کړی دي او بیا په خپل وعده پوره کولو کې تاسو سره څه کوتاهي نه ده کړی او نه تاسو خلاف د چا سره امداد کړی دی نو د داسې خلکو سره تاسو هم د خپل نیټه پوری وعده پوره کړئ ځکه چې الله متقیان خلق فخوي فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم نو کله چې حرامي میاشتې تیر شوه نو مشرکان قتل کړي په کم ځای کې چې بیا مومای او هغوی راونی سي او ګيري کړي او د ګيرېدو په هر ځای کې ورته د سزا ورکول د پاره کې نه کو هغوی توبه وستله منځ قائم کړو او زکات ورکړو نو بیا یې پرېږدي الله معاف کونکي او رحم کونکي دي وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ او کو په مشرکانو کې څوک ستانه پناه وغواړي او د الله د کلام اوریدو د پاره تعالی راضي نو هغه له پناه ورکړه تر هغه پوري چې هغه د الله کلام واوري بیا هغه د خپل امن زیته ورسوا داسې کول ځکه پکار دي چې دا خلک علم نه لري
كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. د دې مشرکانو د پاره د الله او داغه د رسول پنځ وعده اخر څنګه کې دي شي بغیر د خلکونه چې تاسو ورسره د مسجد حرام په خوا کې معاهده کړی و نو ترڅو پوری چې در سره هغه سیده چلیږي نو تاسو هم ورسره سیده چلیږئ ځکه چې الله متقیان خلق فخوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. خود دین علاوه د نورو مشرکانو سره با وعده څنګه وشي چې دا غوي دا حال دی چې کو پتا سو باندې قابو بیا مندلا نو نه به د خپل ولای لحاظ وکړي او نه به د معاهده د ذمہواری هغه په خلو باندې ستاسو د راضي کولو کوشش کوي او دا غوي زړه انکار کوي او په هغه کې زیات خلک فاسقان دي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هغوی د الله د آیاتونو په بدله کې لکشان قیمت قبول کړو بیا د الله په لار کې د بندیز لپاره ودرېدل ډېر خراب کارونه وو کم چې با دوی کول. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. د مؤمن په معاملې کې نه دوی د خپل ولای لحاظ کوي او نه د سو وعده د ذمہواری او زیاته همیشه د دوی د طرف نشوي دي. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. نو کچری دوی توبه وباسي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي نو ستاسو دینی رونه دي او د پوهه خلکو د پاره مونږ خپل حکمونه واضح کوو. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. او که د واده کولو نه رستو دوی بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسو په دین باندې حمله شروع کړي نو د کفر د علمبردارانو سره وجنګيږي ځکه چې د دوی قسمونو لا هیڅ اعتبار نشته شاید چې بیا د تری په زور سره به هغوی منشي. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. آیا تاسو به د داسې خلکو سره نه جنګیږئ چې هغوی خپل وعده ماتوي او هغوی قصد کړي وو چې رسول به د ملک نه وباسي او اول زیاتې کوونکي هم هغوی وو؟ آیا تاسو د دوی نه یریږئ؟ که
تاسو مؤمنان یې نو الله د دې زیات حقدار دی چې داغونه ویریږي. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. د دوی سره جنگ وکړئ، الله بس تاسو په لاس دوی له سزا ورکړي او دوی به خوار او ذلیل کړي او د دې په مقابله کې به ستاسو امداد وکړي او د ډېرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او دا غوي د زړونو تاو به سول کړي او چې چاله خوښشي هغه لبا د توبې توفیق ورکړي. الله په هر څه پوها او حکمت والا دی. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آیا ستاسو دا خیال دی چې تاسو به هم دغه سی پرېخو دی شئ؟ حالکه الله خلا دا ندی لیدلی چې په تاسو کې هغه خلک څوک دي چې هغوی د الله په لار کې سخت مهنت وکړو او د الله او داغه د رسول او د مؤمنانو علاوه بل څوک ځان له دوست نکړو. چې تاسو کوی الله داغه نه خبر دی. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. د مشرکانو دا کار نه دی چې هغه د الله د جماعتونو محافظان او خادمان جوړ شي په داسې حال کې چې هغه په خپل ځان د کفر گواهی کوي. دا هغه ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې به هغه همیشه اوسيږي. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د الله د جماعتونو آبادون کی محافظان او خادمان خو هغه خلک کې دي چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي او د الله نه بغیر د بل چا نه یریږي. هم د داسې کسانو په حق لا دا امید دی چې په سیده لار به روان وي. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا تاسو حاجیانو ته ابو ورکول او د مسجد حرام خدمت کول د هغه سړي د کار پشان برابر ګڼل دي چې هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړو او د الله په لار کې سخت مهنت وکړو؟ د الله په نسخو تا دوانه برابر ندي او الله ظالمانو ته نه غلار نه خي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك
هم الفائزون. د الله سره خو د هغه خلکو درجه لوی ده چې ایمان راوړو او داغه په لار کې کور پرې خودو او په خپل مال او سری جهاد وکړو دغه کامیاب دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. داغوی رب هغوی ته د خپل رحمت او د خپل رضامندۍ او د داسې جنتونو زیره ورکوي چې هلته داغوی د پاره د همیشه ژوند سامانونه دي پاغي کې به هغوی همیشه اوسيږي. یقینا د الله سره د بدلی ورکولو د پاره ډیر سدي. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا آباءكم واخوانكم اولياء ان استحبوا الكفر على الايمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي تاسو خپل پلاران او خپل رونه هم ځان له دوستان کوي کو هغه د ایمان په مقابله کې کفر خوښ کړي پتا سې چې څوک هغه ځان له دوستان جوړوي نو هغه به ظالمان دي. قل ان كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې کستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونا او ستاسو خزي او ستاسو خپلوان او ستاسو هاغه مالونه چې تاسو ګټلې دي او ستاسو هاغه کاروبار چې داغه دا نه چلے دو ستاسو سره یروي او ستاسو هاغه کورونه چې ستاسو فخ دي تاسو ته د الله او داغه د رسول او داغه په لار کې د جهاد کولونه زیات غوړوي نو انتظار کوئ تر هغه پوری چې الله خپل فیصله ستاسو مخې ته راوړي او الله فاسقان خلقو ته لار خودنه نه کوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله د دین مخکی په ډیرو موقعو کې ستاسو امداد کړي دي. اوس د حنین د غزا په ورځ تاسو داغه د امداد شان لیدلې دي. په دغه ورځ تاسو خپل ډیروالی مغرور کړی وای واغه ستاسو هیڅ پکار رانغه او زمکه در باندې سره د ارتوالی تنگ شوا او پشاو تختې دی. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا
وذلك جزاء الكافرين. بیا الله خپل تسکین په خپل رسول باندې او په مؤمنانو باندې نازل کړو او داسې لخرې راولې غلې چې تاسو ته په نظر نه راتلې او د حق نه انکار کوونکو ته سزا ورکړه ځکه چې هم دا بدله ده د خلکو د پاره څوک چې د حق نه انکار کوي. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. بیا تاسو دا هم لیدل دي چې په دې طریقه د سزا ورکولو نه وروسته د الله چې چاله خوښوي هغه له د توبې استلو توفیق هم ورکوي. الله معاف کونکي رحم کونکي دی. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. اے مومنانو مشرکان پلید دي نو بس هغوی دی د دې کال نه وروسته مسجد حرام ته نږدې ناراضي او که تاسو د غریبین یره کوي نو لري نه ده کو الله اوغاړي نو تاسو به په خپل فضل سره مالدار کړي. بشکا الله په هر څه پوهه دی او د حکمت خاوند دی. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. په اهل کتابو کې د هغه خلکو خلاف جنگيږي چې هغوی په الله او په ورځ آخرت ایمان نه راوړي او چې الله او داغو رسول حرام کړی دي هغه حرام نه ګڼي او دین حق خپل دین نه جوړوي. د دوی سره جنگيږي د هغه وخت پورې چې دوی په خپل لاس جزیه ورکړي او ذلیل پاتې شي. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. يهوديان وایي چې عزیر د الله زوی دی او عیسایان وایي چې مسیح د الله زوی دی. دا به حقیقت خبرې دي چې دوی د خپل خلونه راوباسي د هغه خلکو پشان چې هغه د دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو. په دوی دی د الله لعنت وي. دا دوی د کم زین دوکه کیږي. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. دوی خپل عالمان او عابدان د الله نه سوا خپل خدایان جوړ کړی دي او دغه شان مسیح د مریم زوی هم خپل خدای جوړ کړی دی. حالکه دوی ته د یو معبود نه علاوه د بل چا د بندګۍ کولو حکم نه وو شوی. هغه ذات چې دغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هغه پاک دی د شرک نه، دا خبرونه
کمی چې دا خلق کوي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. دا خلق غواړي چې د الله رڼا د خپل خلو په پکو مړ کړي، خو الله د خپل رڼا د مکمل کولو نه بغیر بل څه منلو والا نه دی، اگر کو د کافرانو هر څومره خوښ نه وي. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هغه هم الله دی چې خپل رسولي د هدایت او د حق دین سره را لېږلی دی چې دا حق دین دی په ټولو دینونو باندې غالب کړي، اگر کو مشرکان دا هر څومره نه خوښوي. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. اے ایمان والو د دې اهل کتابو د اکثرو عالمانو او عابدانو دا حال دی چې هغوی د خلکو مالونه په باطله طریقه خوري او خلک د الله د لارې نه منع کوي. د دردناکې سزا زیری ورکړه هغه خلکو ته څوک چې سره زر او سپین زر جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي. یو ورځ براشي چې په دغه سوس پینو باندې با د دوزخ ور بل کړی شي او په هغه با د دې خلکو تندي ددي او شاګانی داغلي کیږي. دا د هغه خزانه چې تاسو د ځان د پاره جمع کړی و، نو اوس د خپل جمع شوی دولت مزه وسکئ. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. حقیقت دا دی چې د کلنه الله اسمانونه او زمکه پیدا کړی دي، دا هغه وخت نه د میاشتو شمار د الله په کتاب کې هم 12 میاشتې ده او په دې کې 4 میاشتې حرام دي. دا ټیک قاعده ده. نو په دې 4 میاشتو کې په ځان باندې ظلم مکوئ او د مشرکانو سره ټول په جمع جنگيږئ لکه څنګه چې هغوی ټول په جمع تاسو سره جنگيږي او په شی چې بشکا الله د متقیانو سره دی. انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله
زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. بشکا نسخو په کفر کې یو بل زیات د کفر کار دی چې دا کافران پرې بیلاری کړی کیږي. یو کال یو میاشت حلال کړی او بل کال هم هغه میاشت حرام کړی د پاره د دې چې الله کمی میاشتي حرامي کړی دي چې دا غي شمار هم پوره کړی او الله چې کم سو حرام کړی دي چې هغه حلال هم کړی. دا غوي بد عملونه دا غوي د پاره خاصه جوړ کړی شوی دي او الله د حق نه انکار کوونکو ته هدایت نو کوي. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. اے خلقو چې ایمان مراوړې دي پتا سو سوشوي دي چې کله درته د الله په لار کې د وترو د پاره اویل شو نو تاسو د ځمکې سره اون خطای. آیا تاسو د آخرت په مقابله کې د دنیا ژوند خوښ کړو چې داسې دا نو تاسو ته د معلومه وي چې د دنیا د ژوند دا ټول سامانونه به په آخرت کې ډېر لږ اوخیږي. الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. کو تاسو پانه سیدای نو الله به تاسو لا دردناک سزا درکړي او تاسو په زیبا یو بل ډله راپورته کړي او تاسو به الله ته هیڅ نقصان اون رسول شي. هغه په هر څه باندې قدرت لري. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. تاسو کو د نبی صلی الله علیه وسلم امداد اونکړو نو هیڅ پروا نشته. الله دغه امداد په هغه وخت کې کړی دی کله چې کافرانو هغه استلې وو، کله چې هغه صرف په دوو کې دویم وو، کله چې هغه دوانه په غار کې وو، کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې غم مکوا الله زمون سره دی. په هغه وخت کې الله په هغه باندې د خپل طرفنا د زړه سکون نازل کړو او داغو امدادي په داسې لخرو سره وکړو چې تاسو ته په نظر نه راتلل او د کافرانو خبره ښکته کړه او د الله خبره خو دو چتا. الله زبردست دی او په دی. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اوزه کسپکیای او کدرانیای او په خپل مال او سر باندې د الله په لار کې jihad وکړئ. دا ستاسو لپاره بهتره ده کو پوهیږئ. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم
يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچری فائدہ پا آسانا حاصل دلا او سفر آسان وے نو دی به ضرور تاسو سره تللو ته تیار شوي وو خو په دوی باندې دا لار ډیره سخت شوه اوس به دوی په الله باندې قسمونه خوري او وای با چې کومګه تلې شوي نو بهشکه چې تاسو سره به تلی وي دوی خپل ځانونه په هلاکت کې اچوي الله خپوهيږي چې دوی دروغجن دي. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الله دې تا معاف کړي تا ولې دوی له رخصت ورکړو تاله پکارو چې تا دوی له خپل رخصت نه ورکولې چې درته معلوم شوي وي چې کم خلک رښتینی دي او دروغجن خلک به هم پیژندلی وو. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. کم خلق چی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري هغوی به هیڅ کله تاسو دا درخواست ونکړي چې مونږه په خپل سر او مال سره د جهاد کولو نه معاف کړه. الله متقیان خلق خپې جنې داسې درخواستونه خو صرف هغه خلق کوي چې هغوی په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري چې دا غوی په زړونو کې شک دی او هغوی په خپل شک کې پریشان او سرگردان دي. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. کو واقعي د دوی د وتلو اراده وې نو دوی با د دې د پاره خطرې کړي وو لیکن د دې پاسه دل هډو د الله خوښ نه وو نو ځکه دوی سوس کړل او ورته ویل شو چې کینې د ناستو خلکو سره لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. کچری دوی ستاسو سره وتلی وي نو پتاسو کې به د خرابتیا نه سیوا بل هیڅ چیز نه زیاتوو. دوی ستاسو په منځ کې د فتنې اچولو د پاره منډي ترډي وهله او ستاسو د ډلې حال داده چې اوس هم پتاسو کې ډېر داسې خلک موجود دي چې د دې خبرې په غور سره اوري. الله دا ظالمان ډېر خپې جنې. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. د دین مخکې هم د خلکو د فتنې راپورته کولو کوششونه کړې دي او ستاسو د ناکام کولو لپاره هر قسم تدبیرونه سوچ کړی دي ان تر دې پورې چې د دوی د مرزۍ نه خلاف حق راغی او د الله کار خامخا وشو. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
په دوی کې ځینې څوک داسې دي چې وایي چې مال رخصت راکړه او ما په فتنه کې ما چوا واورای په فتنه کې خو داخله پریوتی دي او دوزخ د دې کافرانو نه راتاو شوی دی. ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. چې ستاخه ګړبي نو د دوی خفقان دي او چې پتا باندې سو مصیبت راشي نو دوی مخ واړوي او په خوشحالۍ سره واپس شي او وایي چې خو شو چې مونږه د اولنا خپل معاملې ټیک کړی و. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. دوی ته وایا مونږ ته هرگز سبدی یا خېګړه نه را رسی مگر هغه چې الله زمونږ د پاره لیکلی وي. الله زمونږ مولا دی او مؤمنانو لا په الله باندې باور کول پکار دي. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. دوی ته وایا تاسو چې زمون په حق لا تاسیس په انتظار کیه هغه د دین سیوا بل څه دی چې په دوه خېګړو کې یو خېګړه ده او مونږ چې تاسو په حق لا د تاسیس په انتظار کیو هغه داده چې الله خپل تاسو له سزا درکوي او کو زمو په لاس درکوي. خدانو استاد هم انتظار کوي او مونږ هم تاسو سره انتظار کوونکیو. قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين. دوی ته وایا که تاسو خپل مالونه په خپل خوکه سر خرج کوئ او کو په ناخوخی سره هرگز به هغه قبليږي نه ځکه چې تاسو فاسقان خلک یې. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. د دوی د خرج کړی شوی مال د نه قبلېدو وجه د دین سیوا بل هیڅ نه ده چې دوی د الله او د هغه د رسول سره کفر کړی دی. منځ له چې راځي نو په ظلمات سره راځي او د الله په لار کې چې څه خرج کوي نو په ناخوالۍ سره خرج کوي. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی مال او دولت او د دوی ډیر اولاد دي تا په دوکه کې وانه چوي. الله خدا غواړي چې د دې سيزونو په ذریعہ دوی د دنیا په ژوند کې هم او عذابوي او ساهم د کفر په حالت کې ورکړي. ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون.
لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. دوی په الله قسمونه خوري او وایي چې موږ ستاسو ملګری یو، حالکه دوی هیڅ هم ستاسو ملګری نه دي. په اصل کې دوی داسې خلک دي چې ستاسو نه یریږي. کچری دوی د پناه ځای بیاموندو یا یو غار یا د سر پټولو یو ځای نو په منډه به هلته ځان پټوي. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. اے نبی صلی الله علیه وسلم پدې کې ځینې خلک د صدقو په تقسیم کې پتا باندې اعتراضونه کوي. که دغه مال نه دوی له سور کړی شي نو خوشاليږي او کو ور نکړي شي نو خفقيږي. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. سمره خبوي چې الله او داغو رسول سدویل ورکړي وو چې په هغه دوی راضي شوي وي او دای ویلي وي چې الله زموږ لپاره کافي دی. هغه په خپل فضل سره مولا نور ډیر سره کړی او داغو رسول با را باندې هم مهرباني وکړي. مونږ هم خاص الله ته سترګې نیولې دي. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. دا صدقات خو په اصل کې د فقیرانو او د مسکینانو د پاره دي او د هغه خلکو د پاره دي چې د صدقو په کار باندې مقرر دي او د هغه خلکو د پاره دي چې د چا په ځل کې الفت اچول غرض وي. دارنګي دا د غلامانو آزادولو او د قرضدارو د امداد کولو او د الله په لار کې د خرج کولو او د مسافرانو د امداد لپاره دي. یو فریضه ده د الله د طرفنا او الله په هر څه پوها او د حکمت خاوند دی. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. پدوی کې څه خلک دي چې په خپل خبرو نبی صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوي او وايي چې دا سړی په وګونو کچه دی، یعنی د هر چا په خبره یقین کوي. ورته وایا هغه ستاسو د فائدې لپاره داسې دی، په الله ایمان لري او په مؤمنانو اعتماد کوي او سراسر رحمت دی. دا خلکو د لپاره څوک چې پتاسو کې ایماندار دي او کم خلک چې د الله رسول الله تکلیف ورکوي داوی د لپاره دردناک سزا ده. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. دا خلک ستاسو په مخ کې قسمونه خوري د پاره د دې چې تاسو راضي کړي، حالکه کو دوی مؤمنان وي نو الله او د هغه رسول د دې زیات حقدار دي چې دوی داوی د راضي کولو فکر وکړي. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم.
ولی دوی ته معلومه نه ده چې څوک د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو داغه د پاره د دوزخ ور دی چې همیشه به پکې اوسيږي دا ډېر لوی رسوایی ده. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. دا منافقان د دین یریږي چې حسینا په مسلمانانو باندې یو داسې صورت نازل شي چې د دوی د زړونو ټول رازونه ښکارا کړي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا نوري ټوکی کوي الله هغه سیس ښکارا کوونکې دی د کم سیس د ښکارا کېدو نه چې تاسو یریږئ. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. که د دوی نه تاسو کړي چې دا تاسو څه خبرې کولې نو ضرب وایي چې مونږ خو هسي مشغولې دو ټوکی مو کولې. دوی ته وایا آیا تاسو ټوکی د الله او داغه د آیاتونو او داغه د رسول سره وي؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. اوس عذرونه مکوئ تاسو د ایمان راوړلو نه وروسته کفر کړی دی. کومګه په تاسو کې یو ډله معاف هم کړلا خو بلې دلیل به مونږه ضرور سزا ورکوو ځکه چې هغه مجرمان دي. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. منافقان سړي او منافقان خزي ټول د یو بل پشان دي. د بدای حکم کوي او د نیکۍ نه منع کول کوي او خپل لاسونه د خیر نه منع ساتي. دوی الله هیر کړو نو الله هم دوی هیر کړل. یقینا چې هم دا منافقان خاص فاسقان دي. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. د دې منافقانو سړو او منافقانو خزو د پاره او د کافرانو د پاره الله د دوزخ د ور وعده کړی دا چې په هغه کې به دوی همیشه اوسيږي. هم دغه د دوی د پاره مناسب دی. په دې باندې د الله لعنت دی او برقرار پاتې کېدونکو عذاب دی د پاره د دوی. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ستاسو تور طریقه هم هغه دا کوم چې ستاسو نه د مخکې خلکو وا هغه ستاسو نه زیات زور ورو او ستاسو نه د زیات مال او د زیات بچو خاوندان وو. بیا هغه په دنیا کې د خپل حصے مزه وکړي او تاسو هم د خپل حصے مزه هغه سي وکړي لکه څنګه چې هغه کړی وي
او تاسو هم په هغه شان خبرو کې اختشوي پسنګ خبرو کې چې هغه اختشوي وو نو داوی دا انجام شو چې په دنیا او په آخرت کې داوی ټول عملونه ضایع شو او هم هغه په خساره کې دي ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آیا د خلکو ته د خپلو مخکینو خلکو تاریخ ندی را رسیدلې د نوح علی السلام د قوم د عاد د ثمود د ابراهیم علی السلام د قوم د مدین د خلکو او هغه کلی چې پاستر کړی شو تاغوی رسولانو هغوی تخکارخ کار نه خراوړي نو د الله دا کار نه وو چې په هغوی باندې ظلم کړي وي خو هغوی په خپل ځان باندې ظلم کوونکي وو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مومنان سړي او مومنان خزي دا ټول د یو بل ملګری دي تنه کوي حکم کوي او د بدین منع کوي منځ قائموي زکات ورکوي او د الله او دغه د رسول حکمونه مني دا هغه خلق دي چې په دوی باندې د الله رحمت ضرور نازلېږي یقینا الله په ټول باندې غالب دی او د حکمت خاوند دی وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم د دې مؤمنانو سره او خځو سره د الله وعده ده چې دوی لبا داسې باغونه ورکوي چې لاندې بتري ولې بهيږي او همیشه به پکې اوسيږي په دې همیشه شنو باغونو کې به د دوی د پاره پاک کورونه وي او د ټولو نه غټه خبره ده چې د الله رضا به دوی ته حاصل شي همدا لویه کامیابی ده يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اے نبی صلی الله علیه وسلم د کافرانو او د منافقانو مقابله خپتا قصر کوا او داوی سره سختی شروع کړه اخري زه داوی دوزخ دی او هغه ډیر خراب زه د قرار دی يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير دا خلق په الله قسمونه خوري او وایي چې مونږه هغه خبره نه ده کړې
حالکه دوی ضرور هغه د کفر خبره کړی ده. دوی د اسلام راوړل نو رستو کفر وکړو او د هغه کار کولو اراده وکړه چې اول نکړي شو. دا د دوی ټوله غصه خو په دې خبره ده کنه چې الله او دغه رسول دوی په خپل فضل سره غنیان کړی دي. اوس که چېرې دوی د خپل کار نه منشو نو د دوی لپاره بهتره ده او که من نشو نو الله به ورلا ډېره دردناکه سزا ورکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او په ځمکه کې هیڅوک داسې نشته چې د دوی مرستیال او مددگار شي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. په دوی کې ځینې خلک داسې هم دي چې هغوی د الله سره وعده کړی و چې کو هغه په موږ فضل وکړو نو موږ به خیرات وکړو او صالحان به جوړ شو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. خو چې کله الله هغوی په خپل فضل سره مالدار کړل نو بخل شروع کړو او د خپل وعده نه مخ داسې واړو چې داغه ورسره هیڅ پروا نشته. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نتیجه دار اوتلا چې داوی د دې وعده خلافای په وجا کوم چې هغوی د الله سره وکړه او داوی د دروغ وینا په وجا الله داوی په ځړونو کې داسې منافقت واچو چې داوی سره به د پېښې د ورځې پوری جخت لګېدلې وي. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. آیا د خلکو ته معلومه نه ده چې الله ته د دوی پټ رازونه او د دوی پټي د وخت خبري معلومه دي او هغه د ټولو غیبی خبرونه خبردار دی. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هغه ته معلوم دي هغه شومان مالداران چې کم مؤمنان په خپل رضا سمال قرباني کوي نو هغه ورپوري ټوکی کوي او په هغه خلکو پوري خنداګانی کوي د چا سره چې د الله په لار کې د ورکولو د پاره د دین سیوا بل هیڅ نشته چې خپل مهنت مزدوري وکړي او هغه ورکړي. الله په دې ټوکو کوونکو پوري ټوکی کوي او داوی د پاره دردناک سزا ده. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی الله علیه وسلم تاسو کو د داسې خلکو د پاره معافي وغواړئ او کو اون غواړئ تاسو کو او یازلهم د دوی د پاره معافي وغواړئ خو الله به دوی هرگز معاف نکړي ځکه چې دوی د الله او داغه د رسول سره کفر کړي دي او الله فاسقان خلکو ته د خلاصي لار نه خي. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر
قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. کوم خلکو ته چې د غزانه د رستو پاتې کېدو اجازه ورکړې شوی وو هغه د الله د رسول سره په ملګرتیا نه کولو او په کور کې پاتې کېدو باندې خوشاله شو او دای خوخه نکړه چې د الله په لار کې په خپل مال او سر باندې jihad وکړي. هغه خلکو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې موځي. هغه ته وایا چې د دوزخ ور د دینه زیات ګرم دی. کاش چې دې په دې پوهېدلې. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. اوس پکار دی چې دا خلک خندا کم کوي او جلا زیاته کوي ځکه چې کم بد کارونه دوی کوي داغه سزا هم داسې ده چې دوی لپاره جلا پکار ده. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. کچری الله تا واپس دوی تراولی او په دوی کې یو ډله د جهاد د پاره د تلو اجازت ستانه اوغاړي نو صفا ورته وایا چې استادو زما سره هرگز تلې نشي او نه زما په موجودګۍ کې د یو دشمن سره جنگ کولای شي. تاسو اول ځل ناس ته غوړه کړی و نو اوس هم د کور ناس سره ناس توسئ. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او بیا چې په دوی کې څوک مړ شي نو جنازه هم هرگز مکوا او په قبر هم مو ودرېګا ځکه چې دوی د الله او داغه د رسول سره کفر کړي دي او په داسې حالت کې مړ شوی دي چې فاسقان وو. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. د دوی مالداری او د دوی ډېر اولاد دي تا په دوکه کې وانه چوي. الله خدا اراده کړی دا چې د دې مال او د دې اولاد په ذریعہ دوی له په دې دنیا کې سزا ورکړي او روحونه تری په داسې حالت کې اوزي چې دوی کافران وي. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. کله چې یو صورت نازل شي او په هغه کې داوی چې الله اومنه او داغه د رسول په ملګرتیا کې jihad وکړي نو تا ولیدل چې په هغه کې کم خلک مالداران وو هم هغه تا ته درخواستونه وکړل چې هغه دې په jihad کې د شاملېدو نه معاف کړي شي او دای اویل چې مونږه پرېږدا چې د ناس خلکو سره پاتې شو. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دې خلکو په کور کې د ناس خځو سره شاملېدل غوړه کړل او د دوی په زړونو ټاپو لګولې شو نو ځکه اوس په هیڅ نه پوهیږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك
فأولئك هم المفلحون. بل خاطا رسول صلی الله علیه وسلم او هغه خلکو چې د رسول سره ایمان راوړی وو په خپل سر او مال سره jihad وکړو او اوس ټول نیکیانی هم د دوی د پاره دي او هم دوی خلاصې مونږ دي. اعد الله لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله د دوی د پاره داسې باغونه تیار کړی دي چې لاندې تری ولې بهيږي پاره کې با همیشه اوسي دا لویه کامیابی ده. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. د عربیانو باندې سیانو نه هم ډیر عذر کوونکي خلک د دې غرض د پاره راغلل چې هغوی ته د هم د رستو پاتې کېدو اجازه ورکړي شي. په دې طریقه ناس پاتې شو هغه خلک چې د الله او د رسول سره د ایمان د دروغ وعده کړی و. د دې باندې سیانو نه چې کوم خلکو د کفر طریقه اختیار کړی دا ضرب هغوی ته دردناک سزا ورورسي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ضعیفان او بیماران خلق او هغه خلق چې په جهاد کې د شاملېدو د پاره د لارې څخه توخه نمومي کورستو پاتشي نو هیڅ ګناه نشته خو هلا چې په ځړو کې د الله او داغه د رسول سره د وفادارۍ اخلاص لري په داسې نیکانو خلکو باندې هیڅ اعتراض نشته او الله معاف کونکي او رحم کونکي دي. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. دغشان په هغه خلکو هم سو اعتراض ناراضي چې هغه په خپل تعالی راغلي وو او درخواست درته کړی وو چې موږ له د سورلې سو تنظیم وکړه او تا ورته وویل چې زه تاسو د پاره د سورلو تنظیم نشم کولای نو هغه مجبورن واپس شو او دای حال وو چې د سترګونه اوخ کې بهیدلې او په دې خبره ډیر خفو چې دومره خرج وسره نه وو چې په جهاد کې شامل شوی وي. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البته اعتراض په هغه خلکو باندې دی چې هغوی مالدار دي او بیا هم تا ته درخواستونه کوي چې هغوی دی په جهاد کې د شاملېدو نه معاف کړي شي. هغوی په کور کې د ناستو خلکو سره شاملېدل غوړه کړل او الله یې په زړونو باندې ټاپې ولګولې نو ځکه اوس هغوی په هیڅ نه پوهیږي چې د الله سره به دا هغوی د دې کار څه نتیجه وي. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.
تاسو چې کله هغوی ته واپس ورسئ نو هغوی به تاسو ته رنگ رنگ عذرونه پیش کړي خو تاسو ورته صفا وایي چې بهانه مکوئ موږ ستاسو په یو خبره اعتبار نه کوو الله موږ ته ستاسو حالات خودلی دي اوس به الله او داغو رسول ستاسو عملونو ته ګوري بیا به تاسو الله ته واپس بوتلی شئ چې ښکارا او پټ هر څه ورته معلوم دي هغه به درته وښیي چې تاسو څه کول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون چې تاسو واپس شئ نو هغوی بدرتا د دې لپاره قسمونه خوري چې تاسو ورته سونه وایي نو بهشکه تاسو ورته هیڅ مو وایي ځکه چې هغوی ګنده دي او د هغوی اصلي ځای دوزخ دی چې د هغوی د عمل په بدله کې به هغوی ته نصیب کیږي يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هغوی به تاسو ته د دې لپاره قسمونه خوري چې تاسو د هغوی نه راضي شئ او حال دا دی که تاسو اډو د هغوی نه راضي هم شئ خو الله به هرگز د داسې فاسقانو خلقنا راضي نشي الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم دا د عربو باندې سیان خلق په کفر او په منافقت کې زیات سخت دي او د دې پاکله د دې خبرې زیات امکانات دي چې د هغه دین د حدونو نه ناشنا وي کوم چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي دي الله په هر څه په دی او د حکمت خاوند دی ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم د باندې په دې خلکو کې داسې خلک شته چې د الله په لار کې خرج کوي نو هغه په ځان باندې د زور تاوان غني او ستا په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوي چې ته په مصیبت کې اونخله نو دوی با دغه نظام نه ځان آزاد کړي په کوم نظام کې چې تا دوی راګر کړی دي حالکه دوی په خپل د بدای په چکر کې راګیر دي او الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم او په باندې سيانو کې څه خلک داسې هم دي چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او چې څه خرج کوي هغه الله ته د نزدېکت ذریعہ او د رسولنا د رحمت د دعاګانو د اغستلو ذریعہ جوړوي او واوري ته خامخا د دوی لپاره د نزدېکت ذریعہ ده او الله به ضرور دا خلق په خپل رحمت کې داخلوي بشکا الله معاف کونکي او رحم کونکي دی والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات
تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هغه مهاجرین او انصار چې د ټولو نه اولی د ایمان دعوت قبول کړو او دغه رنګي هغه خلک چې په راستۍ سره په دې پسې رستو راغلل الله دا غوی ناراضي شو او هغوی د الله ناراضي شو. الله دا غوی د پاره داسې باغونه تیار ساتلی دي چې لاندې بتري ولې بهيږي او هغوی به په هغه کې همیشه اوسيږي. دا لویه کامیابی ده. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ستاسو نه غیر چاپیره چې کم د باندې خلک اوسېږي په هغوی کې ډېر منافقان دي او د غشان د مدینه په اوسېدونکو کې هم منافقان شته چې هغوی په منافقت کې کمال ته رسیدلي دي. ته نه پیژنې مونږ یې پیژنو. نږدې دې هغه وخت چې مونږ به هغوی له 2 سزاګانې ورکړو بیا به هغوی د زیاتې لوی سزا د پاره واپس راوستلی شي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. ځینې نور خلک دي چې په خپل ګناهونو قائل شوي دي. داوی عملونه ګډوډ دي، څه نیک دي او څه بد. لری نه ده چې الله په هغوی باندې بیا مهربان شي، ځکه چې هغه معاف کونکي او رحم کونکي دی. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اے نبی صلی الله علیه وسلم ته داوی د مالونو نه صدقه واخلا او هغوی پاک کړه او د نیکۍ په لار کې هغوی وړاندې کړه او داوی په حق کې د رحمت دعاګانې کوا ځکه چې ستا دعا به داوی د پاره د تسلی سبب وي. الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا دې خلکو ته معلومه نه ده چې هغه هم الله دی چې د خپل بندگانو توبه قبلوي او داوی خیراتونه قبلوي او دا چې الله ډېر معاف کونکي او رحم کونکي دی. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. او اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې تاسو عمل کوئ. الله او داغو رسول او مؤمنان به ګوري چې تاسو عمل به اوس څنګه وي. بیا به تاسو هغه ذات ته واپس راوستل شئ چې هغه په پټ او پخکارا په هر څه باندې پوهه دی او هغه به تاسو ته تاسو ټول عملونه وکړي. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. ځینې نور خلک دي چې داغوی معامله لا د الله حکم ته پاتې ده. کوئی خوښ شوا نو سزا به ورکړي او کوئی خوښ شوا نو بیا به پرې مهربان شي. الله په هر څه پوهه دی او د حکمت خاوند دی.
والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. ځینې نور خلک دي چې هغوی یو جماعت جوړ کړو د دې غرض د پاره چې د حق دعوت ته نقصان ورسوي او د الله د بندګۍ په ځای کفر وکړي او په مؤمنانو کې جدای راولي او دا په ظاهره عبادت خانه د هغه چا د پاره د استوګنې ځای جوړ کړي چې هغه د مخکینه د الله او د هغه د رسول مخالفت کوي. دوی به ضرور قسمونه خوري او وایي با چې زمونږه اراده خو د خېګړې نه سیوا بل هیڅ نه وا، خو الله گواه دی چې دوی بالکل دروغجن دي. لا تقم فيه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تو په دغه کندر کې هیڅ کله ونه درېږي کم جماعت چې د اول ورځې نه د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی وو هغه د دې لپاره زیات موضوع دی چې ته په هغه کې د عبادت لپاره ودرېږي. په هغه کې داسې خلک دي چې پاک استوګنه خوښوي او د الله پاک اوسیدونکو خلک خوښ دي. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا نو ستاسو څه خیال دی چې بهتره انسان هغه دی چې هغه د خپل ودانې بنیاد د الله په یره او د الله د رضا په تلاش باندې کې خودي وي او که هغه دی چې خپل ودانې په غرزیدونکو ډډه غاړه باندې جوړ کړه او دی د ځان سره سیده د دوزخ ورته گزار کړو. داس ظالمانو ته الله هیڅری نه غلار نه خي. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. دا کوم ودانی چې دوی جوړ کړی دا با همیشه د دوی په زړونو کې د شک بنیاد وي. دا شک اوس په هیڅ شان سره نه لري کیږي سیوا د دینا چې دغه زړونه ټوټه ټوټه شي. الله خپوه دی او حکمت والا دی. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دی چې الله د مؤمنانو نه د هغوی نفسونه او د هغوی مالونه د جنت په بدله کې په بیع غستل دي. دوی د الله په لار کې جنگيږي بل هم وجني او په خپل هم وجلي کیږي. د دې سره د جنت وعده د الله په ذمہ یو په خوا ده په تورات کې په انجیل کې او په قران کې.
او داسې څوک دی چې د الله نه زیات د خپل وعده پوره کوونکی وي نو خوشحالي وکړئ په خپل هغه سودا باندې کوم چې تاسو د الله سره کړی دا د ټولو نه لویه کامیابی ده التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين الله تبیا بیا واپس کیدون کی یعنی توبه استون کی داغو عبادت کون کی داغو تعریف ویم کی داغو د پاره پزمکه کی ګرځیدون کی داغو وړاندې رکوع او سجده کون کی د نیکي حکم کون کی د بدای نه منع کون کی او داغو د حدونو حفاظت کون کی دا شانوی د هغه مؤمنانو چې هغوی د الله سره دا بیع کوي او اے نبی صلی الله علیه وسلم د مؤمنانو لا زیر ورکړه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو سره دا نه خایي چې د مشرکانو د پاره د بخنی دعا وغواړي اگر کو هغه د هغوی خپلوان دي هر کله چې هغوی ته دا خبره واضح شوی ده چې دا مشرکان د دوزخ مستحق دي وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم او ابراهيم عليه السلام چې د خپل پلار د پاره کومه دعا غوښتلی و نو هغه خو د هغه وعده په وجوا کوم چې هغه د خپل پلار سره کړی و خو چې کله هغه ته دا پته ولګیدا چې پلاری د الله دشمن دی نو داغونه وېزار شو حق داده چې ابراهيم عليه السلام ډېر د نرم زړواله او د الله نه یریدونکو او صبرناک انسان وو وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم د الله دا طریقه نه ده چې خلق د هدایت نه ورستو بیا په گمراهۍ کې مبتلا کړي تر سوچ ورته صفا اونخی چې هغه لا د کوم سيزونو نه بچ کېدل پکار دي په حقیقت کې الله د هر سیس علم لري ان الله له ملك السماوات والارض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او دا هم حقیقت دی چې د اسمانونو او د ځمکې بادشاہي خاص د الله په قبضه کې ده داغه په اختیار کې ژوند او مرګ دی او تاسو هیڅوک داسې دوست او مددگار نشته چې تاسو داغونه بچ کړئ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم
الله معاف کړل نبی او هغه مهاجرین او انصار چې په ډېر تنگ وخت کې د نبی سره ملګرتیا وکړه اگر چې په هغه کې د ډېرو خلکو زړونه کوګوالي تمایل شوي وو خو چې کله هغه په کوګوالي پسې لا نړل بلکې د نبی ملګرتیاي وکړه نو الله هغه معاف کړل بهشکه چې داغه معاملہ د دې خلکو سره د مهرباني او د رحم ده وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم او هغه درې کسان هم هغه معاف کړل د کوم معاملې چې ورستو کړی شوی و کله چې زمکا د خپلې فراختیا باوجود په هغه باندې تنگ شو او خپل ځانونه هم ور باندې بار شو او هغه په شو چې د الله نه د بچ کېدو د پاره په خپل د الله د رحمت د لمنینا سوا بل هیڅ د پناه ځای نشته نو الله په د خپل مهرباني سره توجه وکړه د پاره د دې چې هغه الله ته واپس شي یقینا چې هغه ډیر معاف کونکي او رحم کونکي دی يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اے هغه خلکو چې ایمان وراوړې دي د الله نو یریږي او د رښتینو خلکو مرګتیا وکړي ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين د مدینه د خلکو د پاره او د غیر چاپیره باندې سیانو د پاره دا هرگز مناسب نه وو چې د الله رسول پرې خو دی او پکور کې ناس وي او داغه د طرف نه بے پروا شوي وي او د خپل نفس په فکر کې اخته شوي وي ځکه چې داسې با هیڅ کله اونشي چې دوی با د الله په لار کې لوګه تندا او ستړیواله برداشت کړي او د کافرانو چې کوم لار خوخه نه ده پاغه به دوی روان شي او د حق سره د دشمنی کولو بدله به دوی د یو دشمن نه واخلي او داغه په بدله کې به د دوی د پاره یو نیک عمل اون لیکل شي بهشکه الله د نیکانو خلقو د خدمت حق نزاع کوي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون او دغسی دا به هم هیڅ کله ونشي چې دوی دی د الله په لار کې لګیا ډیر سولګوي او په جهاد کې دی د یو میدان نه دوی تیر شي او هغه دی د دوی په حق کې اون لیکل شي هغه به ضرور لیکل کیږي د پاره د دې چې الله دوی لا د خپل نیکو کارنامو بدله ورکړي وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خدا سو ضروری نوا چې مؤمنان دي ټول راوتلی وي، خدا سي ولی اونشو چې د دوی د آبادای د هر حصے نه څه خلق راوتلی وي او د دین پوهه حاصله کړی وي او بیا واپس تلی وي او د خپل علاقې خلک خبردار کړی وي چې هغه د کفر د طریقې نه ځانونه بچ کړی وي. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، جنگ کوي د هغه کافرانو سره چې هغه تاسو ته نږدې دي او پکار دي چې هغه په تاسو کې سختی بیا مومي او په شي چې الله د متقینو سره دی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کله چې یو نوې صورت نازلېږي نو په هغه کې ځینې خلک د ټوکې په تور د مسلمانانو نه تپوس کوي چې وایي په تاسو کې د چا په ایمان کې په دې سره زیاتوالی راغی. د دې دا جواب دی چې کوم خلکو ایمان راوړی دی داغوی په ایمانونو کې خو په حقیقت کې هر نازل شوی صورت زیاتوالی راوستی دی او هغوی پرې خوشاله دي. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. البته چې د کم خلکو زړونو ته د منافقت مرض لګېدلی وو نو داغوی په مخکینی پلیتۍ باندې هر نوی صورت یو بل پلیتی زیاته کړه او تر مرګ پورې په کفر کې اخته پاتې شو. أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ. آیا دا خلک ګوري نه چې هر کال یو ځل دوه دوی په ازمیښت کې اچولې کیږي خو په دې هم دوی نه توبه وباسي او نه سي عبرت حاصلوي. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ. کله چې یو صورت نازلېږي نو دوی په سترګو کې د یو بل سره خبرې کوي چې چرته څوک خو درته ګوري نه او بیا غلی شان په منډه بهر وځي. الله د دوی زړونه اړولې دي ځکه چې دوی ناپوهه خلک دي. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ګورئ تاسو ته یو رسول راغلی دی چې په خپل ستاسو نه دی ستاسو په نقصان کې پریوتل پاغه ګران دي ستاسو د کامیابی ډیر خواهشمند دی د مؤمنانو لپاره مهربانه او رحم والا دی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ.
اوس که دا خلق ستانه مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما د پاره الله کافی دی بل معبود نشته مگر هغه دی هم په هغه باندې ما باور وکړه او هغه مالک د لوی عرش دی